बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन چې زمونږ کوم لیکچر دی هغه دی د انټرنیشنل سیستم اف یونټ په حواله باندې. په دې لیکچر کې موږ دا خبره کوو چې انټرنیشنل سیستم اف یونټ وایي څه ته او دا ولې رالی. نو د 1960 نه مخکې بیفور 1960 د 1960 نه مخکې به د مختلفو فزیکل کوانټیټیز د پاره به په مختلفو علاقو کې مختلف قسم یونټ استعمالې دي. مثال په تور باندې په چاینا کې یو قسم یونټ استعمالې ده د کوانټیټینو د پاره، په امریکا کې بل قسم یونټ استعمالې ده، په پاکستان کې بل قسم یونټ استعمالې ده. نو مثال دلته چې به د چاینا سړی راشي، څوک راشي، نو هغه به څه کوي، دلته چې سالي نو په دې یونټ باندې به څوک نه پوهېږي، یا چې مثال هلته څوک لاړ شي نو په هغه یونټ باندې به څوک نه پوهېږي. نو ساینټیسټ په یو کانفرنس چې دغه وخت کې دا 11 کانفرنس و، جنرل کانفرنس اباوټ ویټ اینډ میجرمنټ، 11 کانفرنس و، پاکې دا خبره وشوه چې موږ له یو داسې یونټس پکار دي چې هغه زموږ سره آل اوور د ورلډ په ټوله دنیا کې خلک پیژني. نو هغوی یو څو یونټې څه کړي، چوز کړي. نو هغه یونټې کمې دي، د هغه نه مخکې موږ څه ډیفاین کوو چې یاره انټرنیشنل سیسټم اف یونټ وایي څه ته. نو انټرنیشنل سیسټم اف یونټ a complete set of units for all physical quantities is called system of unit. یو complete set، یو set د یونټو د څه دپاره، د ټولو فزیکل کوانټیټیانو دپاره د یونټو یو سیټ ته څه وایي، سیسټم اف یونټ. سیسټم څه ته وایي، سیسټم د مجموعې ته وایي، د څیزونو مجموعه. دلته په دې سیسټم کې موږ څه کوو، یونټس دي، د نوم نه پته لګي، سیسټم اف یونټس د یونټو څه ده، مجموعه ده. نو ا کمپلیټ سیټ اف یونټس فار آل فزیکل کوانټیټیز یا فار آل کوانټیټیز از کالډ سیسټم اف یونټ. دې ته څه وایي، سیسټم اف یونټ ورته وایي. بیا مثال په تور باندې دا به موږ خو ټوټل نشو لیکلی چې انټرنیشنل سیسټم اف یونټ، نو دا به څه کوو، دا به څنګه ایبریویټ کوو. مثال په تور باندې شارټکټ به موږ څنګه لیکو، شارټکټ به موږ څنګه لیکو چې دا ایس آی یونټس دي. نو ایبریویټډ ایز ایس آی یونټس څنګه ایبریویټ کیږي، په ایس آی باندې څه کیږي، دا ایبریویټ کیږي ایس آی، سیسټم انټرنیشنل یونټ. بیا چې د انټرنیشنل system of units is based on 7 base units, basic unit या base unit from which all other units are derived. دا international system of units چې کوم دی دا په څه شي باندې مشتمل دی، په 7 base unit باندې مشتمل دی. په څه باندې مشتمل دی، په 7 base unit باندې چې د هغه نه بیا موږ نور یونټ څه کړي دي، ډیراویټ کړي دي. نو څنګه هم ډیراویټ کړي دي، مخکې ځو په ډیټیل سره وایو چې لکه مطلب دا موږ څنګه ډیراویټ کړي دي. خو اصل کې په دې انټرنیشنل سیسټم اف یونټ چې کوم دی دا په څه باندې بیس دی، په 7 بیس یونټ باندې، په 7 بیس یونټ باندې. هغه تاسو ته په دې ټیبل کې ښیم، لکه مثال په تور باندې لینث، ماس، ټایم، الیکټریک کرنٹ او ټمپریچر، اماونټ اف سبسټانس، luminous intensity، دا زموږ سره بیس یونټ دي کنه. داغه چې کوم یونټ دي، مثال په تور د لینث لپاره میټر دی، د ماس لپاره کیلوګرام دی، د ټایم لپاره سکند دی، او دغه شان په دې ټیبل کې به تاسو ته ښکاري. نو دغه یونټ ته څه ویلی شي، بیس یونټ ورته ویلی شي. او د دې نه چې کوم نور یونټ یې موږ ډیراویټ کوو، نور یونټ یې موږ ډیراویټ کوو به څنګه، یا به موږ دا بیس یونټ یې ملټیپلای کوو، یا به موږ څه کوو، ډیوایډ کوو، یا به ملټیپلای کوو، یا به ډیوایډ کوو.
نو موږ به څه راوباسو نور یونټ به ترې راوباسو نور یونټ به ترې ډیرایویټ کوو هغه یونټو ته به څه ویلی شي ډیرایویټ یونټ اوس ځو چې بیس ایس آی بیس یونټ څه ته وایي ایس آی بیس یونټ The SI base unit can be defined as SI base unit pa manga the define ko. The units of base physical quantities are called base unit. Base physical quantities kami kami di no هغه ما په previous lecture کې په ډیټیل سره کړی دي که تاسو هغه لیکچر نه کتلې نو پلیز اول هغه لیکچر وګورئ چې تاسو ته بیس کوانټیټی نسکی کلیر شي نو د بیس فزیکل کوانټیټیز یونټ ته ویل شي بیس یونټ بس په ساده الفاظو کې د بیس فزیکل کوانټیټیز یونټ ته ویل شي بیس یونټ اوس چې دي دا په نمبر کې څونه دي نو 7 دي دا یو زموږ سره بیس یونټس اوس راځو مونږه چې ډیرایوډ یونټ څه ته وایي No, derived unit can be defined as derived unit by define ko the units which obtained from multiplying and dividing base units is called derived units. haga unit kami چې مونږه حاصل کړی دي د څه نه د بیس یونټو د ملټیپلیکیشن نه یا د ډیویژن نه نو هغه ته به څه ویلی شي هغه ته به ویلی شي بیس ډیرایوډ یونټ هغه یونټ کومې چې موږ حاصل کړي دي د څه شي نه حاصل کړي دي د ملټیپلیکیشن یا د ډیویژن نه د چا د بیس یونټو د ډیویژن نه یا د ملټیپلیکیشن نه چې کومې یونټ منګه حاصل کړی دي هغه ته ویل شي ډیرایوډ یونټ एग्जांपल یې دي یونټ اف ویلاسټي نو د ویلاسټي یونټ چې کوم دی دا میټر پر سیکنډ دی دا څه دی میټر پر سیکنډ دی وسو دا لکه مطلب موږ څنګه حس کړی دی څنګه موږ د ته موږ ولې ډیرایوډ یونټ وو نو د ته موږ ځکه ډیرایوډ یونټ وو نو ما د ډیرایوډ یونټ د ته موږ ځکه ویلی شو چې مثال په تور ویلاسټي ده دا زموږ سره برابر ده د ډسپلیسمنٹ divided by time displacement divided by time اوس چې دې ته مونږه ډیرایوډ یونټ ولې وایو یونټ څه راځي میټر پر سیکنډ راځي اوس دې ته مونږ ډیرایوډ ولې وایو نو ما تاسو ته ویلي چې ډیرایوډ یونټ په زموږ سره حاصلیږي د څه شي نه د ملټیپلیکیشن یا د ډیویژن اف بیس یونټس نه نو اوس که مونږ وګورو دلته دا میټر پر سیکنډ چې دی میټر چې کوم دی زموږ سره دا زموږ سره بیس یونټ دی که نه دی بیس یونټ دی که نه د لینث یونټ دی نو دا زموږ سره بیس یونټ دی بیا که موږ سوچ وکړو سیکنډ چې دی سیکنډ هم بیس یونټ دی د ټایم یونټ دی که نه او ټایم زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټي ده او د بیس فزیکل کوانټیټي یونټ ته څه ویلی شي بیس یونټ ورته ویلی شي نو لہذا میټر هم زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټي ده سیکنډ هم زموږ سره د بیس فزیکل کوانټیټي څه ده دا هم د بیس فزیکل کوانټیټي یونټ دی دا هم د بیس فزیکل کوانټیټي یونټ دی میټر د لینث یونټ دی لینث زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټي ده نو د هغه یونټ زموږ سره څه شو بیس یونټ شو ټایم زموږ سره بیس څه شی دی بیس فزیکل کوانټیټي ده د هغه یونټ زموږ سره سیکنډ دی او سیکنډ چې دی دا زموږ سره څه شی دی دا بیس یونټ دی نو ما تاسو ته ویل چې ډیرایوډ یونټ په موږ یا د ملټیپلیکیشن نه یا د ډیویژن نه حاصلو د چا د ملټیپلیکیشن او د چا د ډیویژن نه نو د بیس فزیکل کوانټیټي د یونټو د ملټیپلیکیشن نه
یا د ډیویژن نه به موږ څه کوو دا حاصلو. نو لکه مثال په تور اوس موږ دلته څه چل وکړو د ویلاسټي یونټ هم راویستو هغه څه و هغه و میټر پر سیکنډ میټر پر سیکنډ د ویلاسټي یونټ زموږ سره څه و میټر پر سیکنډ. اوس موږ دا خبره کوو چې دا څه نه حاصل شو د ډیویژن نه خو د چا د ډیویژن نه د بیس یونټو د ډیویژن نه. نو چې د بیس یونټو د ډیویژن نه حاصل شو دا څه شو دا زموږ سره ډیرایوډ یونټ شو. دا څه شو ډیرایوډ یونټ شو ډیرایوډ یونټ. اوس مثال په تور باندې زموږ سره تاسو که سوچ وکړو چې دا مطلب ایریا ده یا والیوم دی نو دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره ډیرایوډ کوانټیټي نه دي. چې ډیرایوډ کوانټیټي نه دي نو د ایریا یونټ زموږ سره راځي میټر سکویر. اوس اصل کې ایریا زموږ سره برابر ده د لینث ضرب ویډث. لینث زموږ سره څه شی دی دا بیس کوانټیټي ده ویډث هم لینث دی نو بیس څه شو بیس فزیکل کوانټیټي شو ویډ څه شو بیس فزیکل کوانټیټي شو ځکه چې ویډ اصل کې زموږ سره څه دی لینث دی. اوس د دې یونټ څنګه راځي د لینث یونټ زموږ سره څه راځي میټر. یو د دې لینث د یونټ په ځای باندې ما څه ولګول میټر. د دې لینث د بلم لینث دی نو د دې په ځای به څه ولګوم یونټ په څه ولګوم میټر. نو د ایریا یونټ په زموږ څه شي میټر ضرب میټر سکویر. نو د ایریا یونټ زموږ څه شو میټر سکویر. نو دا اوس موږ څنګه حاصل کو دا موږ حاصل کو د دوو بیس یونټو د ملټیپلیکیشن نه. نو تاسو ته ما ویلو چې ډیرایوډ یونټ په زموږ سره هغه یونټ چې هغه به حاصلېږي د څه شي نه د بیس یونټو د ملټیپلیکیشن نه یا د ډیویژن نه. نو دغه شان چې یونټ اف اکسلریشن دی نو د اکسلریشن یونټ چې دی هغه موږ څه کړی دي په دې کې به زموږ دوه اگزامپل څه شي دا به کلیر شي ډیویژن او ملټیپلیکیشن به کې دوه کلیر شي. د اکسلریشن زموږ سره برابرۍ دا به ان شاء الله په نیکسټ چپټر کې بیا په ډیټیل سره اکسلریشن ویلاسټي سپیډ د هر څه وایو. خو دلته صرف تاسو په یو کوم چې لکه مطلب د ډیویژن او د ملټیپلیکیشن نه موږ یونټ څنګه راویستلی شو دا زموږ سره برابر دی د ویلاسټي بټه ټایم. اوس موږ ته پته ده چې د ویلاسټي یونټ میټر پر سیکنډ او د ټایم یونټ څه دی سیکنډ. اوس که موږ سوچ وکړو دلته یو یونټ چې دی بیس یونټ بره دی یو بیس یونټ کته دی او بل ورسره په ملټیپلیکیشن کې دی. دا چې دی دا په ډیویژن کې دی دا ورسره څه کې دی په ملټیپلیکیشن کې دی. نو تاسو ته مې ویل چې ډیرایوډ یونټ په موږ د څه نه حاصلو د ملټیپلیکیشن یا د ډیویژن اف بیس یونټ نه. نو اوس ګوره موږ څه چل وکړو ډیویژن هم وکړو په یو ځای کې په بل ځای کې ملټیپلیکیشن وکړو نو موږ څه حاصل کړو میټر پر سیکنډ سکویر. دا د اکسلریشن یونټ دی او دی یونټ ته ویلی شي ډیرایوډ یونټ یا څه ویلی شي ډیرایوډ یونټ. نو دا زمونږ یو شارټ شانتي لیکچر امید دی چې تاسو به پوه شوي یې. د داسې نورو لیکچرو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل بیسک کنسپٹ آف فزکس ود محمد کامران سبسکرائب کړئ او ورسره if you have any comment then please comment in the comment box. Thank you so much.